پنځمه سپاره اتم نمبر رکو سوره نساء 11 نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين آیاتا ونکتل او خلق تخیل لهم هر کله چې دوی ته وویلی شي کفو وویلی شو کفو ایدیکم ونیسئ خپل لاسونه واقیموا الصلاة او منځ قایم کړئ وآتوا الزکاة زکات ورکړئ فلما کتب علیهم القتال پس وخت چې دوی باندې بیا جهاد فرض شو اذا فریقا منهم بیا په دوی کې یو جماعت دی یخشون الناس لخلق نداس یریک خشیت الله گویا کہ اللہ نہ یریگی او اشد خشیه یا دینهم زیات یرا وقالوا ربنا دیو اے رب مونږ لما كتبت علينا الكتاب تا ولی په مونږ باندې جهاد فرض کړو لولا اخرتنا الى اجل قریب ولی تارستنو کړو تر یو مدت پورې چې نږدې وي قل ورته فرمای متاع الدنیا قلیل د دنیا ساز و سامان خلق دے والآخرت خیر او آخرت غرد لمن اتقا سوک چه پریزگاری اختیار کی ولا تظلمون فتیل پتا سبان دے با دیو تار برابر ظلم نکیگی اینما تکونو یدرککم الموتو تاسو چیرته چې تاسو ته مرګ را رسی ولو کنتم فی بروج مشیده اگر چې تاسو په مضبوطو قلعو کې و ان تصبهم حسنه کچیرته دوی ته راورسیږي ښېګړه یقول دوی وایي هذه من عند الله دا ښېګړه الله له طرفه مونږ ته میلاو شوه و ان تصبهم سیئه او کچیر دوی ته ورسیږي څه بدګړه یقول دوی وایي هذه من عندک دا خو ستا له طرفه مونږ ته وشو قل ته ورته وفرمایه کل من عند الله حال چې څه دي الله له جانبه دي فما لهؤلاء القوم پس د دې قوم خلکو لره څه چل دی لا یکادون یفقهون حدیثا چې دوی نه دي دې خبرې ته نږدې چې دوی په واصله کې وما اصابک من حسنت هغه چې څه تاسو ته ښېګړه راورسي فمن الله الله له جانبه دی وما اصابک هغه څه چې تاسو ته راورسي من سیئت بدګړه فمن نفسک په دې کې قصوروار د ستاسو نفس دی وارسلناک للناس رسولا اے محبوب مونږ خو ته خلقو ته رسول را لېږلی وکفا بالله شهیدا او کافي دی الله ګواه من یطع الرسول فقد اطاع الله سوک چې اطاعت د الله سوک چې اطاعت د الله وکړي ومن تولى من یطع الرسول سوک چې اطاعت د رسول فقد اطاع الله د اطاعت د الله وکړو ومن تولى سوک چې مخ وګرځوي وما ارسلناک علیهم حفیظا پس مونږ دوی بچ کوونکی نه را لېږلی ویقولون دوی وایي طاعت مونږ حکم ومنل فاذا برزوا من عندک پس هر کله چې تا نه وځي عندک ستا نه وځي بیتت طائفة منهم یو جماعت په دوی کې شپه تېروي په داسې حال کې غیر الذي چې دوی خبرې کوي تقول هغه چې دوی کمې کړې وي والله یکتب ما یبیتون الله لیکي پس سره چې دوی شپه تېروي څه منصوبې کوي فاعرض عنهم اے محبوبه دوی نه مخ وګرځوه وتوکل علی الله بروسه کوه په خپل رب باندې وکفا بالله وکیلا او کافي دی الله کار جوړونکی افلا یتدبرون القرآن آیا دوی په قرآن کې غور نه کوي ولو کان من عند غیر الله کچیرته دا وی الله نه علاوه د بل چا له جانبه لوجدوا فیه اختلافا کثیرا ضرور به په دې کې ډېر لوی اختلاف دوی کتلی و فاذا جاءهم امر من الامن او الخوف پس هر کله چې دوی خواته راشي یو حکم د اطمینان یا د یرې اذاعوا به هغې دوی خورول کوي ولو ردوه الى الرسول کچیرته دوی دا حکم ګرځولو دوی الله طرف ته و الى اولی الامر منهم یا هغو خلقو ته چې دوی کې صاحب اختیار دي لعلمه الذین یستنبطونه منهم ضرور به د دې حقیقت پیژندلی او خلقو چې څوک په دې کې کوشش کوي او دا کاوش لري ولولا فضل الله علیکم کچیرته نه وی الله فضل په تاسو باندې ورحمته او د الله رحمت لتبعتم الشیطان تاسو به ضرور شیطان پسې لګېدلي وو الا قلیلا مگر لږ شانتې خلک په نه لګېدل وقاتل فی سبیل الله پس په لار د الله کې جهاد کوئ لا تکلف الا نفسک
تاسو تکلیف نو ورکړل شوی مگر خپل نفس مطابق. وحرد المؤمنین او ایمان ول په جنگ باندې آماده کوي. عسى الله زرد چې الله ان یکف باس الذین کفروا چې ونیسي سختی د او خلکو چې کافران دي. والله اشد باسا الله جنگجو ته سخت جواب ورکوونکی و اشد تنخیلا او سخت سے سختر عذاب والے. من یشفع شفاعتا حسنتا سوک چه سفارش راوڑی پخ سفارش راوڑی سیکون له نصیب منها دلر پدے کی حصوی. ومن یشفع شفاعتا سیئتا سوک چه سفارش راوڑی پا بد سفارش کولو سرا یکون له کفل منها دل پارا پدے کی حصوی. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اللہ پا ہر شیز باندے قدرت لری. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ہر کله چې تاسو څوک سلام وکړي په سلام کولو سره فحیوا بأحسن منها تاسو دته له دې نه په احسن طریقې سره جواب ورکوئ او ردوها یا یې اکه شانتې ورته وایئ. ان الله کان علی کل شیء حسیبا بېشکه الله د هر یو شي حساب اخیستونکی دی. الله لا اله الا هو الله هغه ذات دی چې د نه سوا د بل چا بندګي نشته. لیجمعنکم ضرور به تاسو راغونډئ الی یوم القیامت ورځ د قیامت طرف ته لا ریب فی چې په دې کې څه شک نشته. ومن اصدق من الله حدیثا څوک چې په خبرې کولو کې الله نه زیات ریښتونی